دغه زمونږ د ټولو یو تکلیف دی. خو انشاءالله مونږ ستا سره ولاړ یو، په دې بارانه کې سره ولاړ یو. انشاءالله دغه اوبه کمېده، دغه دی اوس همالته مونږ خو دغه دی راوتي یو، خو دغه ریسک والا ملګری وایي چې مونږ په دواړه سایډ باندې وګرځېدو، مونږ ته میلاو نه شو. خو هغې وایي چې تاسو داسې نیمه ګنټه صبر وکړئ، دغه نیمه ګنټه ته صبر وکړئ. انشاءالله مونږ درسره ولاړ یو. دا پلو لږه کمه شي د اوبو ده. انشاءالله ټیم او دغه هلکان او دا نوجوانانو چیرمن صاحب هم دغه دی ولاړ دی، دا ټول ملګري ولاړ دي. انشاءالله الله به خیر کړي، الله به رحم وکړي. او چې تکلیف دی ډېر زیات تکلیف دی، والله دې رحم وکړي. تالاش په ولس باندې غږ کوم چې تاسو راپاسئ او د دې رور سره ودرېږئ او دغه کوم ډېډ باډي چې ده چې دغه دې ته حواله شي چې دې دا غم چې کوم دی لږ کم شي. تکلیف خو ډېر زیات دی. الله دې خیر کړي، الله دې رحم وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې ډاکټر صاحب وویله دا زموږ یو د مسلمانۍ ورور دی او بیا د دې علاقې خلک دی، سوات موږ یو خلک یو. څو پورې چې زموږ نه کېده نو د دوی هغه کمګاړه چې دی هغه موږ ریسک یې وکړو، هغه مدد هم وکړو. اوس هم دا دی موږ سره دا افسر را سره دی او دوی ته موږ وویل چې په یو سړی په بل سایډ باندې ځو. اکثر موږ د مشرانو نه داسې اورېدلي دي چې اوبه سایډ ته که هغه ډېډ باډي که هغه بل څه شي دي هغه سایډ ته ګزاري. دوی راته وویل چې یاره موږ پسې دغه پورې تللي یو او زمونږ قوي دغه دا دی شک دا دی چې دا دغلته کې نږدې چېرته انشاءالله نښتئ. نو زه دې ټولو خلکو ته دا تسلي ورکوم چې څنګه دا باران ودرېږي نو دغه شان ورته دا خوړ بیا انتهایي کمیږي، د نشو برابري. نو انشاءالله موږ ټول به یو، ریسکیو والا به هم یې، انتظامیې والا به هم یې، دا نوجوانان به هم یې، دا ذمهدار خلک به ټول موږ یو. او زه د خپل ورور دا تسلي ورکوم چې انشاءالله څنګه چې ستاسو ورور دی دغه شان دا زمونږ ورور دی، مونږ په ستاسو په دوک درد کې مونږ به باقاعده شریک یو، مونږ سره ولاړ یو، مونږ به تر دغې پورې ولاړ یو چې څو پورې تاسو ته ستاسو لاش مونږ نه حواله کړی انشاءالله. خو د خپلو ملګرو ته مې وایم د خوړونو په غاړو باندې چېرته ګرځئ راګرځئ نو خیال ورسره کوئ، احتیاط کوئ، لږ نظر پرې اچوئ. که د هر چا په لاس باندې راغی نو زمونږ په نمبر باندې زموږ سره رابطه وکړئ، انشاءالله بیا به دې مونږ وسیلو. د یوت اصلاحي جرګې چې څومره نوجوانان دي تاسو خپله حاضري یقیني کړئ او هر یو ملګری ګروپ کې میسیج وکړئ چې تاسو په کم کم مقام باندې ولاړې. دا تکلیف زموږ د ټولو په شریکه تکلیف دی چې دا الله رحم وکړي. ډېره مننه.